کلمه ده. الله دا لفظ د الله غیر مشتقه کلمه ده. لکه ذات د الله پاک چې لم یلد ولم یولد ده، د ذات د الله پاک نه څوک پیدا شوی او نه الله پاک د چا نه پیدا شوی دی. نو دارنګه لفظ د الله پاک نه د چا نه مشتق ده او نه د لفظ د الله پاک نه څوک مشتق ده. الف لام پکې لازم دي، لازمی دي. الف لام لازمی دي، زائد نه ده او د بنا د دې کلمې نه ده، لازمی دي. د دې وجه نه خو یا پکې داخلي یا الله. کدا الف لام د تعریف د پاره کوي او زائد کوي، نو د حرف ندا سره به اجتماع ناجایز شي. یا الله به بیا ناجایز شي، ځکه اجتماع د آلتین د تعریف ورشي او اجتماع د آلتین د تعریف ناجایز ده. نو یا الله به بیا ناجایز شي. د دې وجه نه الله د چا نه مشتق او د الف لام پکې زائد نه ده، بلکې دا د بنا د کلمې ده. نو دا مې په لفظ د الله کې درته اجمالی خبره وکړه. په لفظ د الرحمن الرحیم کې به خبره وکړه. دا اسانه خبره. ګوره الرحمن الرحیم درې غلطي مشهوري خبرې درته ذکر کوم چې تاسو اورېدلې دي خو غلطي. اوله غلطي مشهوره خبره خو کې دا ده الرحمن الرحیم تاسو داسې اورېدلې دي چې دا دواړه صيغې د صفت مشبہ دي او د مبالغې لپاره دي. دواړه صيغې د صفت مشبہ دي او د چا لپاره دي؟ د مبالغې لپاره دي. دا غلطی مشهوره خبره. دویمه خبر پکې تاسو دا اورېدلې ده چې دا الرحمن په دې کې زیادت د بنا ده د الرحیم په نسبت او زیادت د بنا دلالت کوي په زیادت د معنا باندې. نو الرحمن کې مبالغه ده په نظر سره الرحیم. دا دویمه غلطی مشهوره تاسو اورېدلې خو غلطه او دریم په دې پوه شئ او دریمه خبره پکې تاسو دا اورېدلې ده چې الرحمن الرحیم دا د رحمه نه جوړ شوی دی. رحمه خو رحمه خو متعدی ده او د متعدی نه صيغه د صفت مشبہ نه جوړیږي. نو دا رحمه متعدی نقل شوی دی، رحمه لازمی ده او بیا درې صيغه د صفت مشبہ جوړ شوی دی. الرحمن الرحیم درې نه جوړ شوی. دا درې غلطي مشهوره ده. ګوره اوله غلطي مشهوره خبره ده چې تاسو وایئ چې الرحمن الرحیم دا دواړه صيغې د صفت مشبہ دي. دا غلطه خبره ده او وجه د غلطۍ دا ده چې الرحمن الرحیم صيغه د صفت مشبہ شي، نو صيغه د صفت مشبہ خو د لازمي فعل نه جوړیږي. صيغه د صفت مشبہ د چا نه جوړیږي؟ د لازمي فعل نه. او دا رحمه چې کوم دی دا خو تاسو د رحمه نه جوړی کړی. رحمه خو متعدی ده، رحمه متعدی ده، لازمی نه ده. د دې رحمه نه رحمان او رحیم جوړ شوی. نو رحمان او رحیم ته صيغې د صفت مشبہ وایي او د رحمه نه دي جوړې کړي دي. رحمه خو متعدی ده، د متعدی نه خو صيغې د صفت مشبہ نه جوړېږي، بلکې صيغې د صفت مشبہ د چا نه جوړېږي؟ د لازمي نه. لدی وجنا تسهيل د نحوی یو کتاب ده، باقي کې لیکي ان ربا وملكا ورحمانا ليس منها لتعدي افعالها. ان ربا د ربا لفظ، د ملكا لفظ او د رحمانا لفظ ليس منها. دا صيغې د صفت مشبہ نه دي. اول صيغې د صفت مشبہ نه دي لتعدي افعالها، ځکه د دې افعال متعدي. رحمه متعدي ده په دې پوه شئ. نو دا صيغې د صفت مشبہ نه دي. دویمه غلطي مشهوره خبره دا ده چې دا رحمان او رحیم دا جوړ شوي د رحمه نه دي. رحمه مکسور العین ده، دا نقل شوی دی مضموم العین ده. رحمه نقل شو رحمه ده. دا غلطي مشهوره ده، ځکه د صرفو په کتابونو کې موږ داسې ویلي دي چې ان الفعل المفتوح العين والمكسور العين اذا قصد به التعجب يصرف الى مضموم العين. یو فعل مکسور العین ده لکه رحمه، یا مفتوح العین ده لکه رحمه. رحمه رحمه دا به نقل کېږي رحمته، خو چې کله قصد پکې د تعجب شي، چې کله مقصود پکې تعجب وي او دلته مقصود تعجب نه دی، نو څنګه نقل کوي رحمته؟ دا دویمه خبره هم غلطه ده. نو صحیح دا ده چې دا صيغې د صفت مشبہ نه دي، بلکې دا من ابنیة المبالغة الملحقة باسم الفاعل.
صيغې د مبالغې دي د اسم فاعل پورې مشي نو کومې صيغې دي د مبالغې صيغې دي او د اسم فاعل پورې مشي د رحمانه جوړ شي دا دوه غلطي مشهورې خبرې او درېمه غلطي مشهوره خبره تاسو دا اورېدلې ده چې رحمان کې مبالغه ده په نظر سره رحیم بیضاوي کې دا تحقیق تاسو اورېدلې ده چې په رحمان کې مبالغه ده په نظر سره رحیم ځکه په رحمان کې زیادت د بنا ده او زیادت د بنا دلالت کوي په زیادت د معنا باندې نو الرحمن په دې کې مبالغه ده دا مبالغه یا په اعتبار د کیف سره ده او یا مبالغه په اعتبار د کم سره ده نو که مبالغه په اعتبار د کیف سره شي نو بیا به د الرحمن معنا دی چې الله پاک منعم دی د نعم عظیمه او د غټو غټو نعمتونو او د الرحیم معنا به دی چې الله پاک منعم دی د نعم حقیره او که مبالغه په اعتبار د کم سره شي نو بیا به د الرحمن معنا دی چې الله پاک منعم دی د نعم کثیره او د الرحیم معنا به دی چې الله پاک منعم دی د نعم قلیله نو د الرحمن دوه معناګانې شي که مبالغه په اعتبار د کیف سره شي نو څه معنا وي الله منعم دی د نعم عظیمه په دې پوه شو نو د آخرت ټول نعمتونه عظیم دي هغه په الرحمن کې راغلي او د دنیا نعمتونه په دې کې تقسیم دي څه عظیم دي او څه حقیر دي نو د دنیا عظیم نعمتونه په الرحمن کې راغلي نو د آخرت ټول نعمتونه راغلي په الرحمن کې او د دنیا عظیم نعمتونه راغلي په الرحمن کې پاتې شو حقیر نعمتونه هغه په الرحیم کې راغلي الرحیم تتمه د الرحمن شو او تتمه د شو مؤخره د شنه لدی وجنه الرحیم مستجیب دا مورید او کوم مبالغه په اعتبار د کم سره شي نو بیا به معنا دی الرحمن الله پاک منعم دی د نعم کثیره صحیح ډیر نعمتونه دنیا کې دي که آخرت کې آخرت کې نه دنیا کې وجه دا ده چې کثرت د نعم په اعتبار د کثرت د منعم علیه سره بچا چې نعمتونه کیږي دا چې څومره ډیر وي دومره نعمتونه دي صحیح منعم علیهم په دنیا کې ډیر ځکه منعم علیهم مسلمان هم دی کافر هم دی په دواړو په دنیا کې نعمتونه منعم علیهم په دنیا کې ډیر نو نعمتونه په دنیا کې ډیر په آخرت کې منعم علیهم کم دي ځکه منعم علیهم په آخرت کې یوازې مؤمنان دي نو نعمتونه په آخرت کې کم دي ځکه یوازې په مؤمنان خوش دا کثرت او قلت او اعتبار د منعم علیه سره چې په چا انعام دي نو الرحمن الله پاک منعم دی د نعم کثیرو د الله نعمتونه ډیر په دنیا کې د دنیا ټول نعمتونه په الرحمن کې د آخرت نعمتونه پاتې شو نو هغه په الرحیم کې راغلي بهر تقدیر دا تحقیق بنظیر تاسو اورېدلې ده چې الرحمن کې مبالغه ده لیکن محققین علما فرمایي چې دا خبره صحیح نه ده امام راغب رحمه الله فرمایي ان فعيلا لمن كسر منه الفعل وفعلانا لمن كسر منه وتكرر رحمان په وزن د فعلان ده او فعلان کې بشیا کثرت او تکرار او رحیم په وزن د فعیل ده او په فعیل کې یوازې کثرت کدا د امام راغب په وینا باندې راځي نو دې ټیک د الرحمن کې مبالغه الرحمن په وزن د فعلان او وزن د فعلان په کوم ځای کې مستعمليږي په کوم ځای کې چې کثرت او تکرر او الرحیم په وزن د فعیل دی او فعیل په هغه ځای کې مستعمليږي چې په کوم ځای کې فقط کثرت نو د امام راغب د قول په بنا باندې په الرحمن کې مبالغه لیکن بعض علما فرمایي چې په الرحیم کې مبالغه د رحمان معنا دا د رحمان چې اذا سئل اعطى رحمان هغه ذات ته وایي چې دې ترې نه وغواړي تا ته درکوي او رحیم هغه ذات ته وایي اذا لم يسأل غضب چې کله ترې نه ونه غواړي په قهر کېږي په غوسه کېږي نو دا د رحیم رحیم هغه ذات ته وایي چې اذا لم يسأل غضب چې وینه غواړي په غوسه کېږي او رحمان هغه ذات ته وایي چې ترې نه وي غواړي درکوي نو چا کې مبالغه
رحیم کی مبالغه رحمان کې نشو رحمان خو دې ته وایي چې اذا سئل اعطى چې ترنوي غواړي درکې بعضي انسانان هم داسې دي چې یو څه ترنوي غواړي درکې او رحیم هغه ذات ته وایي چې اذا لم يسأل غضب چې ترنوي غواړي په قهر کېږي نو په دې کې ګوره چې الله نه غواړي خبر انسانان او مخلوقات کې داسې څه نشته چې ترنوي غواړي نو راجح دا ده چې دیو بنا په یو قول باندې الرحمن کی مبالغه ده ذکر رحمان د فعلان وزن ده لمن کسر وتکرر او رحیم د فعیل وزن ده هغه چاته مستعمليږي چې لمن کسر من الفعل او بعض علما فرمایي چې رحمان د دې په نظر سره د دې په نسبت سره په الرحیم کی مبالغه ده ذکر رحیم هغه ذات ته وایي چې اذا لم يسأل غضب چې کله ترې نه څنګه غواړي غوسه کېږي او رحمان هغه ذات ته وایي چې اذا سئل اعطى چې ترې نه وي غواړي نو درته درکوي د رحمان او د رحیم په مابین کې یو بل فرق شته الرحمن دا د الله اسم دی غیر الله کې استعمال ناجایز دی او د الرحیم استعمال غیر الله ته جایز دی الرحمن لقد الله د لفظ پشان غیر الله ته مستعمل اول ناجایز دی او د الرحیم مستعمل اول غیر الله ته جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د رحیم لفظ مستعمل کړی دی وبالمؤمنین رؤوف رحیم داسې هغه د سورۃ التوفیق په اخر کې راځي عزیز علیکم حریص علیکم بالمؤمنین داسې لفظ ورته مستعملي ما په قرآن سره د واقع د رحیم لفظ د سورۃ براءت په اخر کې مستعمل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الرحمن لفظ چې غیر الله تعالی مستعمل که تاسو اعتراض وکړئ چې رحمان بابا بیا ولې ځان ته د الرحمن د رحمان لفظ مستعمل اشعارو کې ځان ته رحمان ویل او موږ مرته رحمان بابا وایو نو فتاوی شامیه په دې دویمه صفحه کې اول جلد په دې دویمه صفحه کې د بسم الله په بحث کې فتاوی شامیه کې لیکلي دي چې یو الرحمن دی یو خالی رحمان دی نکره د الله پاک پورې چې خاص دی الرحمن د معرفه ورپورې خاص الرحمن او د دې رحمان نکری اطلاق په غیر الله باندې جایز دی د رحمان بابا د پر توجیه جوړه رحمان بابا دا نکره دی نکره لفظ دی رحمان او د الله پاک پورې چې خاص دی څه شی خاص دی الرحمن د معرفه د الله پاک پورې حواله مذهب فتاوی شامیه دی دویمه صفحه دی خدا بسم الله بحث در ختمو دا د بسم الله الرحمن الرحیم تحقیق د دې نو وروسته د دې مجموعي خبره در ختمو قران کریم د دې ابتدا په بسم الله ولې وکړه د دې وجه دا ده چې انها اجمال ما بعدها بسم الله الرحمن الرحیم دا د ټول قران د لپاره اجمال دی علما فرمایي د ټول قران مضامین هغه په الحمدلله کې او الحمدلله ټول په بسم الله کې بسم الله الرحمن الرحیم دا اجمال دی د ټول قران د لپاره لدی وجنه قران کریم مصدر شو په بسم الله الرحمن الرحیم دویمه دا ده چې انها آیه عظیمه دا د ډېر لوی مرتبه والا آیات ده په دې کې ډېر نقطې او دا نقطې چې علما ذکر کوي نو حق ورته کار کوي ګوره بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء په شفوی ده او انتهای په شفوی ده دا یو نقطه ده بلاغت بسم الله ابتداء په بعد دا شفوی ده انتهای په بعد میم باندې شوی ده دا شفوی ده نو ابتداء او انتهای بحرفین شفویین شوی ده دا یو نقطه ده بلاغت دا ډیره بلیغه جمله ده بسم الله الرحمن الرحیم دویم په دې کې تسلیثات او تفصیل وکړه د دنیا ټول تسلیثات په بسم الله کې ګوره مخارج د حروف درې دي کړه مخارج د حروف درې دي شفت حلق او وسط د دې درې وړو حروف په بسم الله کې شته با پکې د شفت نه ده لام پکې د وسط نه ده ها پکې د حلق نه ده دا یو تسلیث مخارج د حروف ثلاثه په بسم الله کې درې وړه مخارج راجمع شوي دا یو تسلیث دویم تسلیث ګوره درې محذوفات دي درې محذوفات
الف د الاسم، الف د الله، الف د الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. الف د اسمون پکې حذف شوی دی، الف د الله پکې حذف شوی دی، الف د الرحمن پکې حذف شوی دی. درې پکې محذوفات. ما درته وی د دنیا ټول تسلیثات پکې راځي. اول تسلیث می درته بیان کړو، درې مخارج پکې راځي. دویم تسلیث می درته بیان کړو، درې محذوفات پکې راځي. دو تسلیثات. دریم تسلیث درته بیان کړو په اعتبار د منطوق او د مرسوم سره. منطوق او مرسوم. منطوق او مرسوم په معنا پوهیږئ؟ منطوق څه معنا؟ چې تلفظ پرې کیږي. مرسوم څه معنا؟ چې لیکلي کیږي. نو په اعتبار د منطوق او د مرسوم سره ګوره یو تسلیث پکې دا دی. بعضې حروف په بسم الله کې داسې دي چې منطوق به او مرسوم، منطوق به او مرسوم. بعضې حروف داسې لکه با، سین، میم منطوق به دي او مرسوم هم دي، لیکلی شوي هم دي، تلفظ هم کوي. بعضې حروف داسې دي چې منطوق او مرسوم دا یو لکه با. بعضې حروف داسې دي چې منطوق غیر مرسوم، منطوق شاباش غیر مرسوم لکه بسم الله الرحمن. رحمان کې چې کوم الف دی منطوق دی که خو مرسوم نه دی. صحیح خو دریم بعضې حروف داسې دي چې مرسوم غیر منطوق دي، لیکلی شوي دي خو تلفظ پرې نه کېږي لکه لام د الرحمن. بسم الله الرحمن الف لام نه دی، ګوره مرسوم غیر منطوق دی. څو تسلیثه مې درته بیان کړل؟ درې تسلیث. اول تسلیث درې مخارج پکې راجمع کړي. دویم تسلیث درې محذوفات پکې راجمع کړي. دریم بعضې حروف داسې دي چې منطوق او مرسوم دواړه دي، بعضې داسې دي چې منطوق غیر مرسوم دي، بعضې داسې دي چې مرسوم غیر منطوق. دریم تسلیث درته ذکر کوم په اعتبار د حرکت او د سکون سره. ګوره بعضې حروف پکې داسې دي متحرک لا یسکن، چې ټول عمر پکې حرکت دي، سکون پکې نه راځي لکه با. بسم الله داسې نشي کولی چې دا با ساکنه. نو با داسې یو حرف دی چې متحرک لا یسکن. بعضې حروف پکې داسې دي ساکن لا یتحرک لکه الف. او بعضې حروف داسې دي چې د دواړو قابلیت لري لکه میم د الرحیم. وقفا الرحیم، وصلا الرحیم، الحمد لله رب العالمین. داسې وقفا وصلا. میم د الرحیم هم احتمال د حرکت لري هم احتمال د سکون. نو په اعتبار د حرکت او د سکون پکې تسلیث دا شو چې بعضې حروف پکې داسې دي چې متحرک لا یسکن لکه با. بعضې حروف پکې داسې دي شاباش چې ساکن لا یتحرک لکه الف. بعضې داسې دي چې قابل لهما، د دواړو قابلیت لري، هم د حرکت هم د سکون لکه میم د الرحیم. وقفا وصلا. بل تسلیث پکې دا دی کلمات ملفوظه و مقدره. کلمات ملفوظه و مقدره دا ټول چې سره یو ځای کړي نو اسم هم پکې شته، فعل هم پکې شته، حرف هم پکې شته. اسم هم پکې شته الله الرحمن الرحیم اسما دي که نه دي؟ فعل هم پکې شته. فعل څه شی دی؟ اتلو یا اتلو مقدر هم چې ورته رسته. فعل هم پکې شته، حرف هم پکې شته. حرف پکې کم دی دا با ده که نه؟ دا با پکې د حروفو معانی او نه. نو ګوره د کلمې درې واړه اقسام پکې راجمع شوي. دی بل تسلیث د کلمې درې واړه اقسام. بل تسلیث پکې دا دی انواع د جر. جر ګوره په درې قسمه دی: جر بحرف، جر باضافة، جر بتبعیة. جر په درې قسمه دی: جر بحرف، جر باضافة او جر بتبعیة. جر بحرف هم پکې شته اسمی کی، جر باضافة هم پکې شته الله کی، اسمی الله ته مضاف دی. جر بتبعیة هم پکې شته الرحمن الرحیم. نو درې واړه انواع د جر پکې راغلي: جر بحرف، جر باضافة او جر بتبعیة. دا بل تسلیث. بل تسلیث درې اسماء الحسنا پکې راغلي دي: الله الرحمن الرحیم. درې اسماء الحسنا پکې راغلي. بل تسلیث په اعتبار د عاملیت
او غیر معمولیت، عاملیت او غیر معمولیت. ګوره بعضی اسماء پکې داسې دي چې عاملة فقط، بعضی اسماء پکې داسې دي چې معمولة فقط، بعضی پکې داسې دي چې عاملة و معمولة. اسماء نه، بعضی کلمات پکې داسې دي چې عاملة فقط عامل دي، لکه اتلو فقط عامل دي، معمول نه دي. بعضی پکې داسې دي چې معمولة فقط معمول دي، عامل نه دي، لکه اسم فقط معمول دي، په بل چا کې عمل نه دی. او بعضی پکې داسې دي چې هم عامل دي هم معمول دي، لکه با حرف جر دی، د ما قبل لپاره معمول دی او د ما بعد لپاره عامل. نو په اعتبار د عاملیت او د غیر معمولیت بعضی کلمات پکې عاملة فقط دي، بعضی پکې معمولة فقط دي، او بعضی پکې عاملة و معمولة دواړه دي. بیا په دې هر یو ثلاثي کې د دنیا اسرار دي. دا څو ثلاثیات درته ما ذکر کړل، په هر یو ثلاثي کې اسرار دي، بیا عجایبات دي. نو ګوره ما درته ویلي چې د قرآن تصدیق په بسم الله باندې ولې کړی دی. اول دلیل مې درته دا ذکر کړو چې دا اجمال ما بعدها د ټول قرآن دپاره اجمال دی، ځکه د ټول قرآن خلاصه په بسم الله کې ده، او د بسم الله د ټول قرآن خلاصه په الحمدلله کې ده، او د الحمدلله خلاصه په بسم الله کې ده. او دویم دا چې لأنها آیة عظیمه، دا ډېر عظیم شان آیات دی، د بلاغت نه ډک آیات دی. څومره ثلاثیات ما درته ذکر کړل. په دې هر ثلاثي کې بیا محققین علما د دنیا اسرار ذکر کوي، د دنیا نقطې پکې ذکر کوي. نو لأنها آیة عظیمه، د دې وجې نه د قرآن تصدیق په بسم الله باندې کړی. دریم دلیل د قرآن تصدیق په بسم الله د دې وجې نه کړی دی چې لتعلیم العباد، بندگانو ته تعلیم ورکوي چې ګوره الله په خپل کتاب په بسم الله باندې شروع کړی دی، نو تاسو خپل افعال ټول په بسم الله باندې شروع کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. دا حدیث مورد له كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. ذي بال څه معنی؟ ذي بال درې معنی غواړي. نوې نقطه ده د ذي بال درې معنی غواړي، او بیا په فقهي مسله ده درې معنی غواړي. اوله معنی د ذي بال د ذي شرف، كل امر ذي بال یعنی كل امر ذي شرف. دویمه معنا ده ذي بال په معنا د زړه سره ده، قلب. ذي بال یعنی ذي قلب، دا دوه معنا غواړي، دا یو طرف ته. دریمه معنا دا ذي بال كل امر ذي بال، صحیح دا چې دا وصف د تعمیم د پاره ده. لکه الله پاک فرمایي كل امر ذي بال، هر امر ذي بال چې تاسو په زړه کې راتلی شي، تصور یې کولای شي. ذي بال یعنی ذي تصور، چې ته تصور کولای شي، تاسو په زړه کې راګرځي، تاسو په زړه کې ورته راګرځي، اتانیزم راګرځي او څلورانیزم راګرځي، یو له پروګرام راګرځي، په زړه کې خو حقیر او عظیم ټول شي. نو دا درې معنا ده. اوله معنا ده ذي شرف، دویمه معنا ده ذي قلب چې زړه لري. ذي شرف او ذي قلب دا دواړه د عظیم امور لپاره مستعمل. نو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امر ذي بال، هر امر ذي بال یعنی ذي شرف چې عظیم امر، یا ذي قلب چې د زړه والا وي یعنی عظیم امر. نو د عظیم امر ابتدا به بسم الله کوي، د حقیر امر ابتدا به بسم الله نه کوي. د اول دوړو معناګانو په اعتبار خو حاصل دغه راوړي. اول دوړو معناګانې دا وي، ګوره اوله معنا و ذي شرف، دویمه معنا ذي قلب. د دې دوړو معنا دا ده، خلاصه دا ده چې هر هغه امر چې عظیم وي نو د هغې په ابتدا کې به بسم الله وایي، او د حقیر امر په ابتدا کې به بسم الله نه وایي. نو د اولو دوړو معناګانو په اعتبار حاصل دغه راوړي. د دې وجه دا ده چې د الله اسم عظیم دی، د الله نوم ډېر لوی نوم دی.
نو چې لوی نوم دی د معتد بها امور په ابتدا کې ذکر کوا او د غیر معتد بها امور په ابتدا کې ما ذکر کوا د عظیم امور په ابتدا کې ذکر کوا ځکه عظیم امور معتد بها دي او د حقیر امور چې دي د غیر معتد بها دي نو د هغې په ابتدا کې ما ذکر کوا یو فائدہ ده او دویمه فائدہ پکې خلقو ته اسانتیا ده التيسير على الناس خلقو ته اسانتیا ده مسلمانان مکلف دي چې د افعال په ابتدا کې بسم الله ذکر او چې د هر فعل په ابتدا کې بسم الله ذکر کیدا ورته تکلیف ده نو الله ورته سهولت راوستو پیغمبر علیه السلام ورته سهولت راوستو چې د غټو کارونو په ابتدا کې ذکر کوا زه وړه درته ما د اول معناګانو په اعتبار د غټو کارونو په ابتدا کې ذکر کوا او د وړو کارونو په ابتدا کې ما ذکر کوا د دې وجه څه ده اول تعظیم د اسم د الله ده چې د معتد به امور په ابتدا کې ذکر کوا او دویم شابه تيسير کې په خلقو ته اسانتیا ده وړو شیانو کې ما ذکر کوا ځکه تکلیف ده دا دوه توجیهات د دې دوه توجیهاتو خلاصه ده لیکن دا ډول صحیح نه دي صحیح دا ده چې د دې معنا دا ده كل امر ذي بال هر امر چې ذي بال چې تصور کړي ذي بال یعنی ما يخطر بالبال چې تاسو زړه کې راځي نو دا غي په ابتدا کې بسم الله وایي نو دا اولاد توجیه ده او د دې وجه د اولویت دا ده چې په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې دا قدرت د عبادت چې ده دا غیر مستقل ده په ټول افعالو کې قدرت د عبادت غیر مستقل ده یو بوسو ټکه چې دې د سمکې نه راوچتې او د الله امداد ورسره نه دې نشي نو چې د الله امداد را نشي نو حمل تبنتين بداسي وی لکه حمل جبل د یو بوسو ټکه بداسي وی لکه د یو غر په شان چې د الله امداد در سره راشي نو بیا به حمل تبنتين او حمل جبل یو شی کېږي به هر تقدیر کله توجیه کې دا ده چې کل امر ذی بال د ذی بال نه څه مراد ده ذی تصور چې تاسو زړه کې راځي نو محقرات او معظمات ټول کې د الله نوم یادول ځکه په حدیث کریمه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله د خپل رب نه خپل ټول ضرورت غواړه تر دې چې د دې چپلې او د دې پڼې تسمم د الله نه غواړه او په یو حدیث کې راځي ان الله اوحى الى موسى ان يا موسى صلي الله پاک موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې یا موسی زمانه غوښتنه کوه حتی ملح قدرک وشراک نعلک تر دې چې د کټوي مالګم زمانه غواړي او د سپلې د دې کوټونو تسملم زمانه غواړي دا دو حدیثه د دینه معلومیږي چې د غټو کارونو په ابتدا کې بسم الله وایي او د وړو کارونو په ابتدا کې بسم الله وایي بل وجه دا ده چې څوک عارف بالله دا په زړه کې د الله په مخلوقاتو کې حقیر شي نه د الله ټول مخلوقات د عارف په نظر کې جلیل دي غټ عارفان څوک چې عارفان وي هغه د الله په مخلوق کې حقیر شي هغه په نظر نه ورځي ټول شیان د الله چې دی هغه عظیم وي الله پاک فرمایي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت د الله په مخلوق کې تفاوت نشته ټول د الله په مخلوق یو برابر دي ټول عظیم شیان دي نو د سره حقیر شته نه په دنیا کې نو چې نشته ټول عظیم دي لدی وجنه د ټول شیانو په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم وایا البته تسمیه په حرام او حرام ده تسمیه په حرام حرام غلا ته بسم الله ویل حرام غلا حرام ده حرام شي ته بسم الله ویل حرام زنا الله پاک دې ټول مسلمانان تر نه وساتي حرام شي صحیح نو زنا ته بسم الله ویل حرام نو حرام ته بسم الله ویل حرام مکروه ته بسم الله ویل مکروه دي كقصد استخفاف وكنو او كقصد استخفاف وكي والعياذ بالله قصد التوهين فكيو نبي هذا كفر ده بلا تفاوت كذا التوهين بنيت دي ده حرام په ابتدا کې بسم الله ویل کافر او كذا التوهين بنيت دي نو ویل
نو بیا د حرامو په ابتدا کې د بسم الله ویل حرام دي، د مکروه په ابتدا کې د بسم الله ویل مکروه دي. اخیری خبره په بسم الله کې درته کوم، د بسم الله په باره کې د احادیثو په مابین کې استراب دی. په بعضې حدیثو کې دا راغلي دي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه بالحمد لله، په بعضو کې داسې راغلي دي چې لم یبدأ بحمد الله، په بعضو کې د ابتر کلمه ده په آخر کې، په بعضو کې د اجزم کلمه ده، په بعضو کې د اقطع کلمه ده، په بعضو کې کل کلامن راغلی دی، په بعضې آثارو کې لفظ د یبدأو راغلی دی، په بعضو کې لفظ د یفتحو راغلی دی، په بعضو کې لفظ د ذکر راغلی په ځای د الحمد. نو علما فرمایي چې دا حدیث د الحمدلله په باره کې چې کوم راغلی دی دا سندن مسترب دی او متنن مسترب دی، خو په فضایلو د اعمالو کې ذکر شوی دی ولولا فی فضایل الاعمال مغفر، که په فضایلو د اعمالو کې نه وي په احکامو کې وي نو دومره اضطراب به معاف شوی نه و، خو بیا هم د اضطراب معاف دی. علما دفع د تعارض کې په دې کتابونو کې تاسو وایي چې دفع د تعارض داسې پکې راځي چې مراد په ټولو روایاتو کې ابتدا د الله په نوم باندې د الحمدلله نم د الله نوم مراد دی، د بسم الله نم د الله نوم مراد دی، نو ټولو کې بذکر الله ابتدا مراد ده. نور په الفاظو کې چې تعارض راغلی دی هغه په اعتبار د الفاظو سره دی، په اعتبار د معنا سره تعارض نشته. په ټولو الفاظو د حدیثو کې مراد ذکر الله دی، یعنی د الله په ذکر چې ابتدا ونشي هغه اجزم دی، اقطاع دی، ابتر دی. دا د بسم الله الرحمن الرحیم تحقیق د دې نه وروسته به الحمدلله رب العالمین دې ته ورخطا نشي چې تاسو وایئ چې دا به تر اخره هم داسې سخت وي، اسانېږي. دا ابتدا ده نو ابتدا کې داسې وي لږ لږ وي. اوس د پنجشنبې ورځ هم به دعا وکړو، سبا ته به د الحمدلله رب العالمین دې جمعه کې کوو، نورو جمعو کې به بیا کوو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله پاک زموږ د ناس ته د خپل رضا لپاره وګرځوه. یا الله پاک دا سبقونه ډېر سخت ما ته په خپله هم نه دي یاد، ما دلته لیکلي دي دلته. نو الله پاک دا زموږ د عقل او د علم نه ډېر لوړ دي. یا الله پاک موږ په دې باندې علم راکړي، الله پاک موږ یې زده کړي. الله د علم حوالې د ټولو طالبانو راکړي چې څومره مشکلات او بیماریانې د حاصل مجلس کې یا په نورو مدرسو کې چې څومره طالبانو درسونه کوي، خدای د ټولو موانع راکړي او ټولو ته د خپلې مقتضا نه 1000 چند زیات علوم ورکوي. الله زموږ د ټولو مشکلات ختم کړي، د دنیا او د آخرت د رسوایۍ نه الله پاک موږ وساتي. صلی الله علیه وسلم. Thank you.